بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سورة آل عمران د مضمون په اعتبار درې حصے وو. اوله حصہ کې اثبات د توحید او هغه درې بابونه وو. هر یو باب کې شپږ خبرې بیانولې. دوه خبرې داسې وي چې هغه په هر باب کې مشترکې وي. اثبات د توحید او په هغې باندې ادله او جواب د شبهې د نصاراو. بیا دویم باب کې اثبات د رسالت او د خبائث د اهل کتاب بیانول. ځکه د رسالت مقابل او مخالف اهل کتابو نو د هغې خباثتونه چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنو ماغه دی چې هغه ډېر پلید دی او ناکاره دی. نو د هغې هغه ناکاره صفتونه وو. بیا دریم باب کې جهاد او انفاق فی سبیل الله تعالی. او جهاد او انفاق چې بغیر د تنظیم نه ای که جهاد کیږي نو هم بے فائدې او که مال لګي نو هم بے فائدې. د تنظیم دپاره قوانین ذکر کول. عقیده د ارکانو به یووي. د توحید قانون به قرآن و سنتی. ارکان به فعالی. آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر به. ارکان د جماعت به په جماعت مال لګئی او هغه چا سره براز د جماعت نه ساتي چې هغه غیر وي ستا د عقیدې نه. په دې پنځمه قاعده دوه واقعې تفریق کړي. یو د غزوه احد او دویمه د غزوه بدر. غزوه بدر کې غیر رازدار نو فتح مونده. غزوه احد کې غیر راغلی منافقان نو فتح په شکست بدله شوه. چې کله دا ذکر کړل نو دا هر څه چې دي نو د مسالې د توحید دپاره دي. که جهاد د توحید دپاره که انفاق د توحید د اشاعت دپاره. نو بیا مسله د توحید ذکر کړه ولله ملک السماوات والارض. اوس بیا په هغې باندې ادله ذکر کوي چې الله واقدار دی، الله اختیارمند دی، الہ دے، حاجت روا دے. نو تتمه د صورت نو باغی باندې دلائل ذکر کئی. ځکه چې هغه خالق د اسمانونو ځمکو دی. هغه شپو او ورځو کې انقلاب راولي. کله شپه شي کله ورځ شي. ان فی خلق السماوات والارض. یقیناً په پیدایش د اسمانو د ځمکو کې واختلاف اللیل والنهار او په بدلېدو د شپو او د ورځو کې
بدلیدل د شپو دراتو دو قسمه مطلب دی. یادا چې یو ساعت رازی رز لاړ شي او ورپسې شپه راشي. یا بدلیدل مطلب دا کله رز اوږد شي لکه د اوړي په موسم کې او کله شپه اوږد شي لکه د ژمي په موسم کې. نو دا انقلاب څوک راولي؟ یو ذات شته چې هغه حاجت روا دی. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بدلیدو د شپو او د ورځو کې نښې دي د پاره د عقلمندو. عقلمند څوک دی؟ هغه څوک دی چې ډېرې پیسې ورسره وي. عقلمند هغه څوک دی چې اقتدار او کرسۍ ورسره وي. عقلمند هغه څوک دی چې وزیر او خمیر وي. نه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. عقلمند هغه کسان دي چې یادوي الله لرا په ولاړه او په ناسته باندې وعلى جنوبهم او په اړخونو باندې. د انسان دغه درې حالت یا ولاړي یا ناستي یا ملاستی. نو که په هر حالت کې نو الله یادوي. مطلب دا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. او سوچ کئی کو پیدائش دا آسمانونو او د ځمکو کې. نو چې سوچ کئی نو دی وایي ربنا ما خلقت هذا باطلا. رب زمونږه ندي پیدا کړی تا دا بس. سبحانك فقنا عذاب النار. پاکی دا تعالی رانو ساتھ منگا دا عذاب جہنم نا. عقلمند آگا دی چار حالت کے اللہ یادئی. دا اللہ پا دلائلو کی سوچ کئی اسوانو و زمکو کی چدا وہ اللہ سے ندی پیدا کری. و دا خپل الوحیت دا خپل قدرت دا قائمون دا پارا دا جہنم نا پناہ واری. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. ورب زمنگا آغا سوکا چه دن ندکا جہنم تانو تارسوا کا غلرا. وما للظالمین من انصار. نشتر ظالمان لا سوک امدادی. ربنا اننا سمعنا منادیا. ورب زمنگا منگا واوریدو یو آواز کونگے ینادی للایمانی چه آواز کن طرف دی ایمان تا ان آمینو بربکم آغوی ایمان راڑی پر ابستاسو باندے فآمنا نمنگا ایمان راڑی فاغفر لنا ذنوبنا نبخنو کے منتا زمند گناونو وکفر عنا سیئاتنا. لرکی زمنگا مصیبتنا وتوفنا مع الابرار. او بوزی منگا سرد نیکانونا. گورا دا دا اخیار سڑی دو کار دے چاگا کلا دے او حق پرست آواز واوری نو آغا ایمان راڑی او کلکشی. دا دا اخیار سڑی کار دے چرا اللہ نا معافی خواری دا گناونو. زگا گناہ دا ہر چانا کی بغیر دا انبیاء علیہ السلام نا. دا دا اخیار سڑی کار دے چاگا دا نیکانو سر مرگرتیا کئی نو که مرگ رازی دا نیکانو سر راشی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ورب زمنگا بخنو کے منتاز مند گناونو وکفر عنا سیئاتنا. اور لرکی زمن مصیبتنا وتوفنا مع الابرار. اور بوزی منگا سرد نیکانو. سورہ مخلوق قمقل لے بیوقف دے مرگرتیائی دا آغا چا سردا چاگئی کے ایس دینداری او ایس دا اللہ نے یرنشتے. سورہ قمقل آغا مخلوق دے چراغئی تعلق او مرگرتیا ناستا او پاس دا آغا چا سردا چاگا بی دین دی. دعا مولا چا اللہ مد دیندارو سر یوزائی کا چه ده نیکانو سر یوزائی نو مرگ بدل ده نیکانو سر راشی.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ورب زمنا راکا منتا چتا من سر وعدہ کردہ على رسلك یعنی على لسان رسلك وجباد انبیاء استا ولا تحزنا یوم القیامة مرسواک من لپرد قیامت انکا لا تخلف المیاد یقینا تا خلاف نکے دعا دے فاستجابا لهم ربهم نقبل تیاوکر دیل رب دیا انی لا اضیو عمل عامل منکم چیزیں بربادو ما عمل یو عمل کون کی ستاسونا من ذکر او انتا کاغا سڑے یو کا خضا سڑے او خضا دوار یو کل پا عمل کی عمل چکئی دوار اللہ جنت ورکی اخبر نعمت باندے بعضکم من بعض استاسونا دبعضو ندی فالذین حاجروا نو آغا کسان چاہی اخبر کور پر خدا بخبر اختیار ہجرت ہوگا ہجرت وہی دیتا چه کور پری دی او دا کور روان شی چه زمد اللہ دا دین دبارا و اخرجو من دیارهم او کلشو دا کورننا وزور ویستلا و اوزو فی سبیلی او تکلیف ورکش بلارا زماکے و قاتلو و قتلو او جنگیوگا او جلشو لو کافرانانم سیئاتهم خامغال ربا گماد دینا مصیبتنا ددیا ولا ادخلانهم جناتین او خامغال دنمکم دیدرا جنتنو تا تجری من تحت الانهار چبئی باد لاد دون داغن والے ثوابا من عند اللہ بدل بورگشی بدلا دا طرف دا اللہ نا سبو ثوابا واللہ عنده حسن الثواب اللہ چہت سکت خیست بدلا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد اس دفع دے اوہم کئی شبہ دفع کئی یردا چه دخلائی نی خوخ دا دورا مال ولولی ورکی پیسی ولولی ورکی جواب لا غرنکا تقلب الذین کفروا فی البلاد دوکن کی تالا اوڑے در کسان چو کفر کرد پکلو کے مطاعن قلیلن در سکر لگا ثم ماواہم جہنم بیا زائد زید جہنم و بیس المحاد او بدا بچوڑ اللہ جہنم لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن آیا کسان چغی زان بچ گرد خلاف در رب دینا لهم جنات دیل جنت ندی تجری من تحت الانہار چبئی واللاند دون داغن والے خالدین فیہا ہمیشہ بھئی بدی کی نزلا من عند اللہ ملمان بکریشی پر مل مستیاد طرف دا اللہ نا وما عند اللہ خیر للابرار آگا چھے اللہ سخدی آگا قوردی دا پارد نیکانو دا دنیا بس خوشحالی دا آخرت تی وَإِنَّ مِنْ آلِ الْكِتَابِ یقیناً بعض دال کتابنا لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ آغدی چغی ایمان راڑی پا اللہ وَمَا اُنزِلَ إِلَيْكُمْ او باغا چرالے گلشوی تاستا وَمَا اُنزِلَ إِلَيْهِمْ او باغا چرالے گلشوی دیتا خاشعین للہ یریدن کی دا اللہ نا یعنی خومشتے پکی لا یشترون بیات اللہ ثمنا قلیلا نگورا کئی بیاتن دا اللہ دا دنیا لگا اولائکا لهم اجرهم عند ربهم دغا کسان چی دیلرا اجر دیده پنیز درب دیباتے ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ دزر حساب والا یا ایوہ الذین آمنوا ومومنان اسبروا وصابروا کلک شہیدہ اللہ پا دین باندے وصابروا او یو بلکلک ویدہ اللہ پا دین باندے ورابطو او تیار شہیدہ اللہ دا دین دا پارا ربط اصل کی طرف دا سنو توئی
اسونه تیار کئی د خدای د دین دپاره واتقوا الله لعلکم تفلحون ویریږئ د الله نه خامخا شئ به تاسو کامیابی دې پورې وتړله چې په مصیبتونو کلک شوې او یو بل ته مرګرو ته دې ومویې چې کلک شئ او تیارې دې وکړه د الله د دین دپاره اسونه دې دې دپاره وساتل چې د الله دین خدمت پې وکړمه هغه زمانه کې د سوارلای سیزونه اسونه اوس ګاډي موټرې دي او تقوا لرګې راغله د الله نه نو دا د کامیابۍ لار ده او په دې سړی کامیابېږي یو دعا وکړئ نن زمونږ